د خیبر پختونخوا نورې سیمې هم تاریخي اهمیت لري ولې د ضلع مردان د تاریخي ارزښت ځانګړی مقام دی چرته چې د شاباسګړې تختبۍ او جمالګړې تاریخي کندراتو نه علاوه نور هم تاریخي ځایونه او ودانۍ موجود دي. مونږ خبره کوو د ګایډ میموریل مردان کوم چې خلک د توپو چوک په نوم یادوي. د ګایډ میموریل تعمیر په اړه د مردان پوسټ ګریجویټ کالج د تاریخ اسسټنټ پروفیسر فرمان الله صدارنګ ویلي دي. دا ګایډز هغه پیرا ملټري فورس کوم چې انګریزانو د خپل ځان لپاره جوړ کړو او لوکل چې کوم خلکو هغې باندې د هغې اعتماد وه خلک په دې کې د هغې ریکروټمنټ یې کړی او دا خلک بر الله ګورنمنټ ورته پیسې پی کولې او دا د دې یو قسم لا یو ایرریګولر فورس او دوی به د انګریزانو دپاره چې کوم دی دلته یعنې چې کوم لوکل کمپینز به پای کې به دوی حصه اخیستله. ګایډ میموریل مردان کې موجود توپ په هکله دا خبره مشهوره ده چې دا توپ د دیر نواب عمرا خان سره تعلق لري ولې اسسټنټ پروفیسر فرمان الله د دې خبرې تردید کوي. خبره دا مشهوره شوه چې انګریزانو د عمرا خان نه چې کوم دا توپ را اخیستې دي او هغې دلته د ګایډ میموریل په وجه باندې چې کوم دی هغه دلته نصب کړي دي. خو دا خبره لږ د تاریخي لحاظ سره چې کوم دی صحیح نه ده ځکه بعضې اکثر مورخین په دې خبره باندې اتفاق لري چې اصل کې دا توپ چې کوم دی نقلي دي او هغه چې کومې نورې وي هغه برټشر ځان سره هلته چې کوم دی وړي دي یو کې ته خو لخوا خبره مشهوره شوې ده. نو دې کې دوه پوینټ دي یو دا ګایډ میموریل دی د هغې سلیب هم لګېدلی او د هغې دپاره چې کوم دا مانومنټ جوړ شوی دی دا اصل کې هغه دی. ګایډ میموریل مردان کنټونمنټ بورډ کې واقع دی او په غوره توګه یې خصمانه کیږي ولې مردان ښار کې نور هم داسې ډېر تاریخي ودانۍ او ځایونه موجود دي. پکار ده چې صوبایي حکومت دغه نورو تاریخي ودانو ته هم پاملرنه وکړي او دغه تاریخي ودانۍ محفوظ کولو لپاره ګامونه پورته کړي. سنو پختونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.